الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ چکم اہل کفار دے داغوی دا عذاب ذکر و فرمائل اور ورسرا چی ورځ د قیامت چی کله شیطان د خپلو پیروکارو نه د براءت اعلانو کی او دوی ته به وایي چې تاسو نن ما مه ملامته کوئ بلکې خپل ځان ملامته کوي او نه زه ستاسو فریاد اوریدی شم او نه تاسو زما فریاد اوریدی شي. بیا اللہ تبارک و تعالی مومنان جنت تا داخل کی او جنتیان با پخپل منز کی یو بل باندی با سلام سرات یو بل حال احوال تپوس بکی. اس پدی آیتون مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی دغه مسلمانانو ته چې کوم عزت ملو شو دی مومنانو ته چې کوم مقام ملو شو هغه د ایمان د برکته او د لا اله الا الله د برکته ملو شو. لا اله الا الله کلمه طیبه او د دې لاندې چې څومره نیک اعمال دي هغه ټول په دې کې داخل دي او دویم د دې ضد او مخالف چې هغه کلمه خبیثه دي یعنی د هر قسمه کفر او شرک هغه کلمات کفریه شرکیه کلمات او هر هغه گناه چې پاغي باندې د الله تبارک و تعالی ذات په خفقیږي هغه کلمه خبیثه ده یعنی داسې خبرې چې هغه ناپاک دي. د دې دوه مثال الله جل شانه ذکر کوي چې آیا تاسو ګورئ نه چې الله تبارک و تعالی مثال بیان کړی دی د کلمې طیبه او د کلمې طیبه مثال د هغه 19 پشانتی دی چې هغه پکتو باندې هم ډېر ښکلي او ښایسته وي او د هغې څانګې د هغې پاڼې د هغې سورې داسې ښکلې ورسره د هغې خوشبو او د هغې میوه پھل هغه هم د خپل موسم مطابق په هر موسم کې هغه یو جدا تر و تازگی ورکي زیب او زینت ورکي حسن و جمال ورکي او داسې یو ښایسته بوټي چې د میوې په ټیم کې ښایسته میوه ورکي او د ګرمۍ په ټیم کې سوري ورکي په هر موسم کې د هغې یو